First line of defense या normal anatomical structure in physiological process. ستاسو په باډي کې الله تبارک وتعالى یو ډېر انټرسټینګ میکانیزم پیدا کړل. لاولنې لاین اف ډیفنس موږ دې ته وایو فرنٹ آرمي. لاولنې به څوک ستاسو د باډي ګوري تاسو په ماحول کې ژوند کوئ تاسو اني ټایم څه ته ایکسپوز یې مخامخ یې پیتوجن ته لکه مخامخ یې که نه مخامخ یعنی مطلب دا دی چې تاسو په داسې ماحول کې ژوند کوئ چې پیتوجن کین اني ټایم اني ویر کین اټیک آن یور باډي. دې دپاره الله تعالی لاولنې دا ډیفنس چې دی دا داسې په پیزونو کې دی په سټیجز کې دی مختلف لاینز دی فرست سیکنډ اینډ تھرډ لاین چې د تھرډ لاین نه هم ونشي لاولنې یو قسم ډیفنس دی چې د هغې نه ونشي دویم ډیفنس ته مخامخ شي چې د هغې نه هم ونشي. ما مثال درکړو د یو ملک په ملک کې لاول پولیس اف سی وغیره چې د هغې نه ونشي آرمي راوغواړي چې آرمي بیا سپیشل کمانډوز دي که نه او چې د هغې نه هم ونشي بیا خو ظاهره خبره بیا مرض جوړېږي. نو دغه شانتي په باډي کې فرست لاین اف ډیفنس په دې کمپوننټ مشتمل دی. په دې کې موږ کمپوننټس اف د فرست لاین اف ډیفنس وایو ښه یا نارمل اناټامیکل سټرکچر یا فزیولوجیکل پروسیس څه ته وایي. فرست لاین اف ډیفنس تاسو باډي کې په څه مشتمل دی. پیتوجن که راځي نو لاولنی به د څوک مخامخ کېږي مه راځه نو هغه وایو لاولنی کمپوننټس تاسو په باډي کې ټیرز دي. ټیر نه به شروع کوو. په دې ټیرز کې ټیر تاسو عام څه اوښکې ورته وایي که نه په دې اوښکو کې دس پرټیکولر ټیرز یا اوښکې کنټین سپیشل ټایپ آف انزایم وچ از کالډ لایسوزایم. په دې اوښکو کې لایسوزایم انزایم دی. کوم انزایم دی خانه this lysozyme enzyme lysozyme تاسو ته پته راکړله چې ما انزایم وي نو ما دا انزایم چې دی د خصوصا د بیکټیریا سلوال چې کوم دی هغه ډسټرکټ کوي که نه نو ډایجسټ یا ډسټرکټ پیتوجن دا لایسوزایم انزایم چې دی د پیتوجن ډسټرکټ کوي ډسټرکټ پیتوجن. تاسو پوه شوئ چې واقعي لاولنی چې کوم کمپوننټ دی تاسو وي په ټیرز کې الله تبارک وتعالی اوښکې خو ډېر دغه کوي یو خدا چهرہ سارو غم ظاهر ہے اسی لگن دلکا آنسو خوشی کے غم کے ہوتے ہیں کہ جیسے اناسو کی کوئی پہچان نہیں او جدا خبر ده. خو په دې کې خانه ټیرز موجود دي او دغه ټیرز کې لایسوزایم دی دا ټیرز کې لایسوزایم موجود دی او لایسوزایم انزایم د بیکټیریا خصوصا او نور پیتوجن ډسټرکشن کاس کوي. څه کاس کوي؟ په وال باندې اټ کې دا په سیل وال او ظاهر خبر لاولنی تاسو پوه شوئ. دویم لاولنی کمپوننټ باندې تاسو پوه شئ چې واقعي ټیرز چې دي دا په امیونټي کې موږ له مدد راکوي. فرست لاین اف ډیفنس کمپوننټ دی ښه. دیز آر د کمپوننټس اف د فرست لاین اف ډیفنس. سیکنډ کمپوننټ از دی تاسو به انشاءالله وایي چې په نوز کې دننه درې پورشن دي. دې پورشن ته ویسټیبولر پورشن وایي دي بیا ریسپایریټري چیمبر او په اخر کې موږ اولفیکټري چیمبر. په دې پوزه کې تاسو سمال هیرز یې نه کني نه هلکه دی سمال هیرز دا واړه واړه ویښته and the mucus او په دې پوزه کې دننه دا کم لیر چې دی this layer is called mucosal that mucus layer they secrete ګورئ یو پکې میوکس لیر میوکوسل لیر دی هغه میوکس خارجي بل پکې سمال هیرز دي سری لکه هیرز څه کار کوي هیرز کا پرس کا پارټیکولیټ څه میټر څه پارټیکولیټ میټر یا داسې سسپینډډ پارټیکل راځي نو هغه دننه باډي ته نه پرېږدي او میوکس داسې کار کوي که پرک یو څیز رام شي نو هغه پکې سټیک کېږي نښلي یا لکه په دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي دا سټیکي پلیوډ دي که نه سټیکي اصلي خو په شان که شی راځي نو پکې نښلي دننه نشي تللی نو دغه شانتې sticky fluids the and this sticky fluids does not allow the pathogen to get enter into the body. No په نوز کې تاسو دویم کمپوننټ تاسو په نوز کې څه شی ویل کا هیرز شاباش small hairs and mucus. So these are the these two components small hair and mucus do chal kai khana what they will do they doesn't allow the pathogen to enter into the body. The second component tasu bi chaga zamu sar che dekhana shabash hair and mucus thi do chal kai does not allow ke usis rage no hair idan na pridi au ke hair pridi no mucus ke an khali no doesn't allow shabash does not
الاو پیتوجن خصوصا ریسپایریټری ټریک ته خو بیخي بیا نه پریدي. تاسو په دې خبره پوه شئ. اوس راځو چې ماوت لا په ماوت کې دریم چې کوم زموږ سره ماوت ته this mouth contains saliva. په دې ماوت کې څه سره saliva ده او even په this saliva and the mouth contain a useful bacteria called common cell bacteria or probiotics. ستاسو په خوله کې د کوم saliva چې ده په دې کې یا په دې خوله کې دننه پیدامن بکټیریا دي او هغه بکټیریا پیتوجینیک بکټیریا دننه نه راپریدي. نو دریم کمپوننت تاسو وی دریم کمپوننت از دی saliva او په saliva کې کوم بکټیریا خانه common cell are useful bacteria. common cell دی بکټیریا ته کوم چې useful بکټیریا دي هغه ته پروبایوټکس هم ویل شي. تاسو دریم کمپوننت سم وي. بل جی اصل کې ګوري جی باډي ته انټرنس چې کوم دی अब दो طریقو کی یا په نوز باندې بکی یا په شابش په موت باندې مینلی. نو هغه کې میوکس مل د په هیرز به رکاوټ کوي په پوزه کې او میوکس او دلته به کامن سل بکټیریا. ها اوس راځو ټریکیا لا څلورم کمپوننت. this is the trachea. دې ته موږ وایو ټریکیا. تاسو ته پته را په ټریکیا کې دننه خانه هیر دی او هغه داسې مومنټ کې اپوزیټ که هیر داسې راځي نو دی بار ته داسې د هغې ریزن دا دی که داسې څه پارټیکل راځي نو چې اپوزیټ مومنټ وي لکه که داسې مومنټ خو هغې به ښه ویلکم کوو که نه ده نو دس اپوزیټ مومنټ ډز ناٹ الاو دی سسپینډډ پارټیکل آر ایون دی پیتوجنس کم پیتوجن چې راځي دی هغه نه الاو کوي که نه. نو په ټریکیا کې به صحیح خانه دوه شیونه به شاباش. نمبر 1 سیلیا او پلس میوکس. These two things also help in the act as a first component of the first line of defense. Component of the first line of defense. دوهم زموږ سره په immunity کې مدد ورکوي. تاسو به څلور component پوه شوئ لکه. Next component is the similarly په lungs کې sneezing show, coughing show. They are the protective mechanism. ټوخي ته موږ وایو it is a protective burst. دا یو حفاظتي دماکه ده. که یو شی نښته دی یو پیتوجن دی هر څه چې موږ ټوخی وکړو یا پرنجی وکړو sneezing موږ وایو الحمدلله وایي ځکه وایي چې sneezing show, coughing show, these are the protective response. These are the protective bursts. دا حفاظتي دماکې دي. څه دي لکه یو شی ښه دی او موږ وایو وځه لکه چې دا وایو که نه اوس به غوځه نه وایو نور خو لږ ښه په قداره نو this is called دا هم په respiratory tract کې sneezing. sneezing څه ته وایي لکه پرنجي ده که نه. coughing it also help in the removing of the pathogen. The next component is the acidic environment in the stomach. پنځم نمبر دا معده تاسو وینئ لکه معده stomach. تاسو ته پته چې د معدې پی ایچ معده کې چې کوم ماحول دی د معدې مثال ستاسو باډي کې بالکل داسې دی لکه تیزاب ډرام مثال لکه تیزابو ځکه په دې کې strong acidic environment دی. strong acidic. What does it mean by the strong acidic environment? Because it contain HCl, strongest acid که نه. تاسو ته پته را چې په دې کې کوم میوکوسل لیر دی پای کې سپیشل ټایپ اف سیل انشاءالله په ډایجسټ سیسټم کې موږ وایو هغه HCl خارجي. څه خارجي؟ نو HCl د وجې په معده کې strong acidic environment دی. acidic environment of the stomach په معده کې چې کوم تیزابي ماحول دی او تاسو بالکل پیتوجن وخوړی لکه پردي خیرات کې خو موږ دا نه ګورو چې لاس وینځلي ګوندې خو ورزو پې که نه نو که فرض که موږ هر شی وخوړو لکه بیا خو تعدي که نه دا نه ګورو چې یاره لاس وینځو اول ښه په صورت طریقه بیا دې پلیټ ته وګورو چې په دې کې مخکې چا خوړله دی کوم ځای پروت اکثر په ګودام کې پروت راولي ولکه ایکسپایر ورته وویل ایکسپایر لکه او ایکسپایر چې راولي نو هغه کوم ګندونه یو مجمې نه بل ته بل نه بل ته ایکسپایر خو ایکسپایر که نه بس دا ایکسپایر نو تاسو په بدن ته د ورځې ټریلیون نه بیلیونز ګورئ په کروڑاو په ارباو پیتوجن انټر کوي but it doesn't affect your body due to this particular mechanism. خصوصا د معدې د acidic environment چې بس هلته یې لکه په دې تیزاب ډرام کې څوک پاتې کېدی شي دننه تیزاب ډرام دی که نه موږ هغې ته وبولو پوه شو کار یې پوه شو په دې خبره پوهېږئ. نو په سټمک کې د HCl د وجې دا پی ایچ دی دا خو ډېر خطرناک پی ایچ دی 1.5 نه 2 پورې strong acidic دی که نه دی یا لکه 7 نه په کته دا acidic رینج دی او 1.5 دا خو strong acidic دی. نو دیٹ از د ریزن. بل جی په انټسټاین کې ستاسو سره داسې انټسټاین دا څه دی لکه
لارج انټسټاین په دې انټسټاین کې خصوصا ستاسو سره پروبایوټکس دي او ته کامن سیل بیکټیریا او یاد ساتئ څومره چې ستاسو باډي کې سیز دي د هغې ډېر تاسو له چې ایون په 10 کې ضرب ورکوي د دې نه هم زیات بیکټیریا ستاسو په خېټه کې صحیح موجود دي ځکه خو موږ وایو ستاسو باډي کې ټریلیونز اف سیل دي خو د هغې نه لس چنده زیات ستاسو په انټسټاین کې بیکټیریا دي these are called probiotics or what are common cell bacteria and they are very interesting bacteria because they do دا کار کوي خو دا چې already یو ځای اکوپاید دی نو تاسو په خیال دلته نور کسان راشي دې کلاس ته نو تاسو 60-70 وړه ناست یئ نور پکې راتلی شي نشي نو already ځای اکوپاید دی بل دا they act against او جدا خبره ده چې دوی ویټامینز جوړوي او موسٹ آف د ډایجسټیو انزایم هغه جدا خبره ده خو په ایمیونټي کې څنګه مدد ورکوي they fight against the pathogenic bacteria دوی د پیتوجنک بیکټیریا خلاف هم څه کوي جنگ کوي نو پروبایوټکس بس ته وایو هغه یوزفل بیکټیریا کوم چې بس کې دي په انټسټاین کې دي نو په انټسټاین کې چې کوم پروبایوټکس دي یا کامن سیل بیکټیریا دي پروبایوټکس اٹ از آلسو د کمپوننٹ آف د فرسٹ لاین اف ډیفنس الکا تاسو به دې خبره پوه شوي بل جی فلش فلو میکانیزم نه مخکې ویجاینا وایو په فیمیل کې په ویجاینا کې دوه کارونه دي یو ایسیډک انوایرنمنټ دی it is also gateway vagina is also the gateway for entering the pathogen دا هم یو لار ده پیتوجن ته یو ټي آی خصوصا یو ټي آی ته کاس کېدی شي نو هلته په ویجاینا کې کوم انوایرمنټ دی لکه ایسیډک 7 نمبر ویجاینا او په ویجاینا کې کوم انوایرمنټ دی لکه ایسیډک بل زنک چې دی زنک اینڈ زنک آلسو ان ویجاینا د زنک موجودګي په ویجاینا کې دا خصوصا په سیمی کمپلیټ چې خارجيږي سیمینل فلویډز چې کوم خارجيږي د فیمیل نه پای کې زنک موجودي او زنک آلسو ایکټ اگینست دی پیتوجن ها نو دا هم یو یوزفل طریقه ده د شي د پس د ایمیونټي پرووایډ کول بل جی فلش فلو میکانیزم تاسو چې کله په پیپ کې شیونه خلی کنه سم ټایم په پیپ کې اوسه زون خلی تاسو په د اوبو شړ پر دی کنه پر دی نو که په میل کې یا په فیمیل کې هر څه خصوصا په میل کې ځکه چې میل کې هغه یوریترا اوږده ده نو په دې پیپ چې دا اوبه په شډ راپرېږدي او که فرض کې پیتوجن تللی لکه په خوړ کې ولاړ یو ناڅه په خوړ راغږو کته به ولی وړی که نه وړی نو دې ته وایي فلش فلو میکانیزم دې څه ویل کا لکه فلش مین پرشر که نه په پرشر باندې فلو نو ون وے فلو لکه نو 8 نمبر مو وایو فلش فلو flush flow mechanism mean this flow one way flow like a one way flow da ganda or pressure bani da kana no dam pe minute ke maz work akhiri bo wayu skin chi ji skin khana this skin contain keratin protein a very stiff protein misal is de like diwar ke sikh lagao laga no keratin protein zamanga da skin sakht kar le or doesn't allow the pathogen ठीक जी नो आखिरी कंपोनेंट तاسو ویلګه 9 नंबर स्किन په سکن کې درې سونه یو کیراټین هغه پروتین چې په سکن کې دي سټیفنس مهیا کوي دویم بس لګه شاباش دویم با سویټ لګه خوله چې کومه ده پای کې ایسه هغه به سټیک ده کنه او دریم سیبم کم چې سبیشس ګلند خارجي ان شاء الله وروسته به وایو سیبم هم زمونږ پیتوجن نه علاو کوي سیبم مثال دې لکه د کیوټیکل په پلان باندې چې کیوټیکلی لګه نو هغه واټر لاس هم کنټرول کوي خو پیتوجن ډریم کنټرول کوي سیملرلی سیبم هم زمونږ کیوټیکل سره لګه سو دیس واز آل اباؤٹ د فرست لاین اف ډیفنس تاسو فرست لاین اف ډیفنس په نه کمپوننټ مشتمل دی څومره کمپوننټ په لایسوزایم په ټیرز کې په هیرز اینڈ میوکس په پوزه کې په نوز کې ٹھیک شو جی په نوز کې بس کیا لگا په نوز کې پټری کیا کیا سمال هیرز او میوکس په سلایوا کیا کامن سیل بیکټیریا په سټمک کیا ایسیډک انوایرنمنٹ په انټسټاین کیا کامن سیل بیکټیریا پروبایوټکس فلش فلو میکانیزم په ویجاینا کې ایسیډک انوایرنمنٹ او زنک او په سکن کې کیراټین پروټین سیبم او سویټ So this was all about the first line of defense. Tomorrow inshallah we will be talking about the second line of defense.